رونو الله وی کافر سره به دوستی نه کې، کافر سره به دوستی دا به نه کې. اوس کافر سره دوستی دا رونو په 15 قسمه ده یا په 4 قسمه ته وایي. لومبنی رونو موالات دي، موالات کافر سره د زړه تعلق او محبت ساتل، ستا اسې وس هغه خوښته مینه دي د وسره، دا خو بالکل ناجائز او حرام دي. دویم رونو هغه مدارات دي، ظاهری خوش طبی خوش خلقی. تا سره گاونډ کې تا په محله کې یو کافر پاتې کی، یو هندو دی سکھ دی، هغه څوک مړ شو ته ورسره تعزیت کې یا ولا څه ورکې یا ولا ډوډۍ لیږي، بیمار دی پیسې ولا ورکې، خیال ولا ساتي، دې ته ویلی شي مدارات. تا سره میلمه راغې ته ولا میلمستیا کې، دا چې دی نو دا څه شی دی، دا هم ټیک دی. دریم چې دی رونو هغه څه شی دی، مواسات همدردي ده، پای کمزوری ده تو سر سے همدردی کې دام ټیک ده. سلورم معاملات تجارت وسره کې هغه هم ټیک ده، خو په یو شرط باندې چې مسلمانانو ته د هغې نقصان ني. که ته ورسره داسې تجارت کې چې د هغې باندې مسلمانانو ته نقصان وي، مثلا ته پې اسلحه خرڅې بیا د مسلمان خلاف استعمالي، دا ټیک نه ده. یا په دې وخت کې مثلا ته د هغې پراډکټ سالې دا جماعتونو کې لګېدلي د قادیانانو دا پراډکټس مه استعمالوي، دا دغه د وجې ده چې هغې هغه خپلې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ناموس مخالفت کوي، او بیا د دوی د دې کمپنو چې دا کمې پیسې راځي او دا دوی لګوي په دې معنی چې د اسلام خلاف په هغې معنی څه کوي، د قادیانیت هغې پرچار کوي. یو د قادیانانو نه، د هر کافر. اوس کافر ملکونه دي هغې چې دی نو مثلا وایي دا کول او دا پیپسي او دا سیزونه دا چې د افغانستان کې یا د نورو ځایونو کې مسلمانانو خلاف کوم جنګونه به کېدل او د دوی باقاعده پنډونه مقرر دي، هغه هغې له ورکوي. اوس داسې سیزونه اخیستل بیا په کار دا نه دي. تاسو مطلب باندې ورسېدئ. نو الله وایي کافر سره دوستي مه کوئ. من دون المؤمنین ومن یفعل ذلک. او زموږ دا غټایټ دي د ټاپ خلک چې کوم دي د دوی د ټولو دی دعوی د اسلام او د مسلمانای او د ملک د خب وطنای د هر څه کوي، د دوی د ټولو اولاد د دوی کورونه د دوی هر څه دا په هغه ملکونو کې دي. الله وایي هغوی سره ربط مه ساتئ، دوی ټول ځان هغوی ته وقف کړی دی.